अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान کې نظام انصاف خو تاسو ته پته ده چې تباحال دی او څه چې اوس د حکومت د 26 آئینی ترمیم وکړو او پاغي کې یو آئینی عدالت جوړ کو د ججانو تعداد یې سیوا کو نو ټوټلی هر څه د خپل کنټرول کې راوسته او هغوی ججان یې داسې کړه چې اوس په کې خپل مرزي ججان شامل کی نو عام سړي ته خو ته مخکې نه هم څه فایده نه وه صرف د اشراف یا د مفادات وه او نن ولا دغه ججانو لا یو بل د رشوت قسم ورکو چې د هغوی په الاونسز کې ډېر ناروا اضافه وکړه دا نوټیفیکیشن وزارت قانون جاری کړی دی د ججانو مخکې چې هاوس رینټ و نو هغه 68,000 هغه سیوا کو او هغه 3,50,000 کو د هاوس رینټ د یو جج د 68,000 نه 3,50,000 کو بل دا هغوی یو جوډیشل الاونس و هغه 3,50,000 نو هغه ولا اوس سیوا کو د 3,50,000 نه هغه 10,90,000 کو دام یو قسم له سیاسي رشوت دی نو د یو جج تنخواه چې دا تقریبا 60 لک روپۍ د میاشتې شو او بل طرف ته چې تو ګوري نو د هغې نه عوام ته څه فایده ده هیڅ فایده نشته مخکې 17 ججانو هغې اوس 35 کړه نو 60 لکه هر میاشت د یو جج تنخواه ده او د هغه نور مراد چې حساب کې نو 50 لکو ته رسي الټه ول حکومت سیاسي رشوت دا ورکو کو چېرې ججانو باندې د مهنګۍ اثر دی نو عام عوام خو غرق دی پکار ده چې هغوی له هم څه ریلیف ورکي الټه نن د کوکینګ آیل قیمتونه سیوا شو د ګیس قیمتونه سیوا شو پیټرول ډیزل یا بل ورځ سیوا کړي دي نو ججان کو چېرې د دې ملک اشراف یاده نو عام خلک هم غرق دی او عام خلک ټیکس ورکي او دغه خلکو له پې مراعات ورکوي نو دا داسې فیصلې چې دا په معاشره کې ډېر بېچیني راولي خو زموږ ملک د عام انقلاب نه دی یو ډېر خوني انقلاب ضرورت دی ورته چې په دې کې دا 5% اشراف یا نه دا اختیار او اقتدار والي او عوام ته ورکي او هغه خلک اقتدار کې راشي چې کم د عوام د فایدې پالیسیانې جوړي دا دومره موده تاسو کتلی دي چې قانون سازي وشوه خو یو بل چرته داسې نه دی پیش شوی چې هغې کې دا ویلي چې دې فایده به عوامو ته د آرمي چیف ایکسټنشن د سروس د 3 کال نه 5 کالې کو د ایر فورس هغه شو د نیوي هغه شو د ججانو مراعات شو خو عام سړي ته پکې هېڅ فایده نشته نو الله دې کي چې دا خاوره چې ډېره بهترین ملک دی ډېره ښکلې زرخیزه خاوره ده ډېر ټیلنټډ خلک دی خو مافیا په دې باندې مسلط ده او هغې د عوامو ټول حقوق غصب کړي دي ستاسو څه خیال دی ججانو له دا مراد سیوا کول ضروري کو نو کمنټ لازمنو کې لایک ورکې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته